قابل تقاضا وکړه چې راځه چې بدل وکړو، زما خور سره به نکاح تو تړې او ستا خور سره به نکاح زه وتړم. عزیزانو، قابل ہوئے چې تخپل خور سره نکاح وتړاو، زه به خپل خور سره وتړم، زما خور ښایسته ده او ستا بدرنګه ده. هغه ورته وی چې د الله بنده قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی. منلای نه چې منلای نه، نو اراده دا وکړه چې دا سړی خو ما سره منل نه کوي، راشه مړې کا. اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه. شیطان لعین د دې قابل په مخ کې یو مرغۍ راونیوه او د هغې په دې مرۍ چاړه راښکه. بالفاظ دیګرې ورته چلو خودو چې دا رور دې داسې مړ کا. نو قابل څه چلو کو چې چاړه یې راواغسته او ورور یې په کټ کې پروت و، حلالې کو. اوس دا ورته پته نه لګېده چې سړی بیا مړي سره څه چل کوي. نو ډېره موده د ده دا رور مړ پروت او ده سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس ده سره کوم څه چل. قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله یو کارغر اولېږلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې له بیا په دې مخوکه یو کنده وکنسته او پکې کېښوه، پې د پاسې خاورې په مخوکه راواچوه. دې قابل ورته کته، سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه خښ کو، نو داسې دا زما رور مړ خښول پکار. عزیزانو، دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابل کېښوده. تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو قابل به برابر ور سره پکې شریک وي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کېښو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغسې نیکۍ خلکو کولې، بیا نو دا اول بنیادی خودون کې چې دی دا به په دې نیکۍ کې ور سره شریک. او چا چې د یو بد کار بنیاد کېښو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډومبنی بنیاد د ځمکې د پاسه قابل ایښی او تر قیامته چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناهګار دومره ګناه به د هغه په سر وي. دغې نه په اخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا عقیدې د روس دي، د چا عقیدې د چین دي، د چا عقیدې د امریکې دي، د چا عقیدې د انګریزانو دي، د چا څه بلا دي، د چا څه بلا دي. بهرحال هغې سره زما کار نشته. زما کار د تخلیق آدم متعلق
صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما ستاسو په مخ کې بیان. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ابل کال زه چې دلی ته تللی وم په تھانه باون کې د مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه او د یو ځای خلوتونو د په خلوت چې انګریزانو ابم ورغورځولی دی نو ابم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوس هم پروت دی خلاص شوی نه دی 200 کالو تاسو خیال راغی دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دی امیانه شاته اچولې ده او پیسې دي پکې رستو نه هغه امیانه یې تېنه غلو وال نو صاحبه حاجی امداد الله ورپسې هم نه کړ بلاړو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال دی چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بالکل ټولې لارې پې بند راغی د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې و خلقه دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړې چغې دي مالې خلق راووته څوک ظالم دی وی یو سپینګیری ظالم دی په دې کور کې اغلوس وی حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سړی چغې وی چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راښکاره شول بچیا ولې ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړې ده ویل خورېږه چې در کوش را کوش شوی وی څه چل دی وی تا نه مې د امیانه والده دا خپل امانت تی والا خو لار راته کولاو کا هر طرف ته چې زم دیوال دی لار را باندې باندې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت کې امیانه له کړه چورکو کنه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې ډکې ووی چې خدای دا ما دله وربخلې ده دا ما وربخلې ده نو ما در بخلې شاید بیا زه څنګه واپس والم ویل لارې را باندې بند دي زه ویل الله دې لارې درته کولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شو امیانه یې یوړ اوبه کیسو نو عزیزانو عرض میں داو چې داغه عظیم انسانان ته چې مړ شو په قبر کې دی کیدی په دې ځای کې به دا قرآن د انسان په شکل کې ولاړی دې ځای سره ملائکې چې راشي او تپوس ته کوي نو د ده په ځای به جواب قرآن ورکوي ملائکو ته قرآن به ورکوي د شپې چې سملی او یو تبارک الذی وې یو تبارک الذی دا تبارک الذی به کوتک پلا ستا په قبر د پاسه ولاړی تر قیامت پورې ستا قبر له چې عذاب راځي دا تبارک الذی به په کوتک یو واپس کوي یو تبارک الذی چې د شپې وې نن قرآن نه ټوکې او مخول جوړ دی قرآن غوندې کلام او کتاب موجود دی او زمونږ د ملک فیصلې د لاډ میکالې په قانون باندې کی یا الله دا موجوده نظام